زه بینک ته ورشم زه ورته د 2 لک روپۍ ځان سره کېده و اکاونټ کې زه 2 لک روپۍ دې سره کېږدم ندی مانا تپوس کی چې دې کم اکاونټ کې کېده یو اکاونټ دی پی ایس ایل سیونګ اکاونټ پی ایل ایس سیونګ اکاونټ دې کې پیسې کې خودل سود دی ولی تا ته دا وایي چې ته موږ سره ګټې او نقصان کې شریک یې تا پیسې موږ مخکې په سود باندې ورکو نه چې هغې مخکې سود باندې ورکي خو مطلب دا چې تم په سود باندې ورسره راځي دې وجې نه پروفټ لاس سیونګ اکاونټ کې پیسې کې خودل دا حرام دي د سودي دی زما په دې خبره تاسو پوه شئ نه یو پی ایل ایس اکاونټ دی دا ناجایز دی بل ته دی وی پی ایل ایس ټرم ډیپازټ اکاونټ دا هم ناجایز دی سودی اکاونټ دی دیګم پیسې کې خودل جایز نه دی سودی بینک کې البته دریم آپشن تاسو راشته دی غته کرنٹ اکاونټ وی کرنٹ اکاونټ کې ته پیسې کې خودلې شي هغه کې ته ګناګار نه اگر چې ور باندې بینک سود کوي بینک ته ویلي چې ما پیسو مې سود ما کو کرنٹ اکاونټ مطلب دی چې اني ټایم دی اکاونټ کې ته پیسې کې خودلې هم شي رئیستلې هم شي بینک ته د اجازه نه دی کړی چې ته دې باندې سود وکړي هغه وجود کاغه کې هغه ګناګار دی تا ور سره سکار نشته دی نکمی علاقے کې اسلامی بینک نوی آغازے کی سودی بینک کې کنونشنل بینک کې صرف کرنٹ اکاؤنٹ کې پیسے کې خودل جائز دی یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کولول جائز دی زما په خبره تاسو پوه شئ دیو جن تاسو کې کم ملګری چې سرکاري ملازمین دي کغه د سکول ټیچر دی آرمی کې دی اف سی کې دی ملیشي کې دی هر څه کې دی یا میډیکل فیلډ سره ټچ دی تخپل اکاؤنٹ پہلے ایس کے ما اقدام میں کلا وا کرنٹ اکاؤنٹ ته اکاؤنٹ بدل کر کو صبر درته پتا نه اوس خبر شو کنه سود کې پورا غي سره شریک گناہ کی ندیو به څنګه چل کی مثال په تور باندې پہلے ایس اکاؤنٹ کې یو کس 2 لک روپے کې خودلې دیو نبی تاسو کې چې دا سو کله موږ سره پرتی وی اګریمنٹ ور سره کوي 2 کاله 3 کاله 5 کاله چې څومره زیات اګریمنٹ ور سره کوي دومره ورته زیات نفع ملويږي سود ورته ملويږي دې سود ته وی پروفټ صحیح ده کنه پروفټ انګلیش کې ویل کېږي نفع تا ظالمان دي هغه سود ته نوم ورکړي پروفټ اور پروفٹ انگلش کے دو ذہنوں کی استعمالیږي یو دی پی آر او ایف آئی ٹی پروفٹ د سود ته ویل کېږي دی معنا دا نفع خدا بینک سود ته نفع نه وي اور یو دی پی آر او پی ایچ ای ٹی پروفٹ هغه پیغمبر ته ویل کېږي صلی الله علیه وسلم زګا داس کې د مونږ کې راشي د هولی پروفٹ داونه چې سود ته ویلي چې هولی مقدس ا پروفٹ پیغمبر ته ویل کېږي اور پی آر او ایف آئی ٹی پروفٹ راشي غ سود ته ویل کېږي سود پر خپل کما اصطلاح ټرمینولوژي انګلیش کې استعماليږي غادا انټرست استعماليږي په کار دي ته ویل چې ته موږ سره اکاونټ کې دی تا ته به دومره انټرست ملويږي خدا سلیمان او ته پروفټ وي د خلکو ذهن خرابېدو د پر چې دا نفع ده نو دوی به داسې چل کوي چې کله یو سړی راشي مثال په تور مې پی ایل ایس اکاونټ کې 2 لک روپے کې خودلې بینک ورته دا وایي چې موږ ته 5% نفع درکو یعنی هر 100 روپو باندې به تا 15 روپے نفع هر میاشتې ملوي صحیح ده دار تماسه مثال پیش کو 2% 1% 2% 3% یو ترتیب دی غسره چلیږي دیګ یو بل غریب سړی بینک ته راشي غورتي ماته د پیسو ضرورت دی زه غریب یم کاروبار کوم دکان جوړوم کور جوړوم ماته پیسو ضرورت دی بینک ورته دا وایي چې 2 لک روپے خو در کوم خو ته به ماته په دې باندې 10% سود راکې یعنی هر 100 روپو په بدل کې چې کله ماته 100 روپے واپس کړي ته به ماته 110 روپے واپس کړي اوس بینک نه دی رخصتي دي 2 لک روپے اور چې کله دا بیا واپس بینک ته پیسې ورکړي نه 2 لک 10,000 روپے ورکړي دا بینک چې کمی 10,000 روپے زیاتې اخلي دا سود دی ٹھیک شو اوس بینک دی سړی نه چې کله ورته وي چې تا د 2 لک قرضه مانه خسي او ماته واپس راکې ماته به 2 لک 10,000 روپے راکې دا بینک واپس دی سړی نه 2 لک 10,000 روپے را واخلي 2 لک هغه سړی ته واپس ورکی ورته 15% موږ درته نفع درکړی و نه د 15,000 ور سره ستا ګټه شوا نه هغه سړی چې کم 2 لک روپے اکاونټ کې کیدولې وي پی ایل ایس اکاونټ کې 2 لک روپے هغه ته یو کال نه پس 2,05,000 روپے ملو شي
اور کتا سو سوچ کړي دی قرض ته چې کم سړی ته قرض ور کړي وغه دی رخصي 2,10,000 دا 5,000 روپے بینک ته ګټه پاتې شوا دې سره د بینک کې ټول مینیجر د دې څومره کلرکس دي څومره کسان پکې کیشر دي هغه ټولو ته تنخواه ورکي خوراک کا کوم کې هر څور کې دغه ارس سودی پیسې نه دي ځکه موږ وایو چې کنونشنل بانک کې سودی بانک کې کار کول حرام دي دی بورا طریقې باندې تاسو پوه شئ چې بانک دا کار کوي او که قرآن حدیث کې وګورئ الله اکبر الله رب العزت د سود څومره تردید کړی دی سود باندې څومره وعیدات بیان کړي دومره وعیدات په یو شیز باندې نشته دي اور منې کړي ولې دي شریعت دا وایي چې دا غریب سړی معاشري کې مالداري سره برابر مزل وکړي دا استیصال نشي دا مجبور نشي دا قرضو کې ډوب نشي ځکه سود باندې پابندي لګولي اور نقصانات یې څه دي کچری سودی نظام و چلی دو یو ملک لکه دلته چلیږي غریب ورځې په ورځې برباد دی اور مالدار ورځې په ورځې مالداري کیږي د سخت حالاتو کې چې موږ وبا سره مخامخ یو مالداري نور هم مالداري شو غریب ورځې په ورځې بیړه غر کیږي نه سیدا کنه ده کاروباري سړي خو یې نه دي متاثره مخکې فیکټري 1 لک ګټلې اوس 2 لک ګټي مخکې فیکټري 2 لک ګټلې اوس 3 لک ګټي اور غریب سړی چې 1500 دیړی و 900 دیړی هغه غریب په کور باندې ناست ځکه شریعت د سرمایه‌دارانه نظام کغه کیپټالیزم دی اور که سوشلیزم دی دا دواړو نظامونو مخالف دی ولې دا د شریعت خلاف دی پابندي ولګوله شریعت چې هر هغه نظام چې غیر سرمایه‌دارانه نظام دی یا اشتراکي نظام دی دغه چونکه غریب بربادیږي دا حرام دی شریعت کې جایز نه دی اوسه پاکستان کې آچار دی کیپټالیزم نظام چلیږي سوشلیزم چلیږي مړه بس زیاده کې کم کې نفع دا هغه کوي څوک تاسو ول نشته دي دویم نقصان یې څه دی چې کم ځای کې سودی نظام چلیږي دا خلک به د نورو محتاج وي نن ته وګوره کله مې بینک ته چاندې ته پر سوالونه کوه کله اسلامیک اورګنایزیشن ته سوالونه کوه کله عربو ته ملکونو ته سوالونه کوه دا ټول دا وجه چې څومره پورې د سود د ختم کړي نه وي ګما د الله ذات باندې قسم وي ګته معیشي تور باندې په خپل خپل باندې ودرېږي نه نه خواري 1000 سال بعد به هم خوار او فقیر وی لکه اوسنګي ولی 1947 کې کم غربت سره موږ مخامخ هغه غربت نن 2020 کې هم دی هغه غربت کې اتانه فرق نه دی راغلی وجه څه ده سودی نظام دی ستا چې کم سټیټ بانک دی غان ټول سودی نظام چې دې څومره برانچونه دي دغه د دې لاندې څومره بانکونه کې ټولو کې سودی نظام इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए जज़ाकल्लाह।